الله دې خوشحالي الله دې جنت ورکړي. کله چې دنیا ته زه راغلی یم مجبوري او بېوسي او لاچاري مونږ راوستو دې ځای ته. دا کوم واړه چې مخې ته تاسو وینئ دا یتیمانان دي، د دوی پلار نشته، په کور کې دا واړه دي، یوه مور ده، دوی خویندې دي او یو بل رور دی چې هغه سهار روزي دیاړي کي. لږ د ده نه په عمر کې سیوا دی. وخت کې دا واړه د سکول په جامو کې ښکلي ښکاري، په تن ښکلې جامې، په سر ښکلې لوپټه د دوی خوند کي. خو څه وکړي بېوسي ده، لاچاري ده، مونږ هېڅ نشو کولی. د خپل پلیټ فارم غریبو کې سات نه به مونږ دوی له د جمې لږ شاپینګ وکړو او د کور بوله لږه خرچه راوړو. خو دا پیغام او دا درد تاسو ته بیانو. کو چېرې تاسو خپل زکات خپل صدقات په صحیح معنو کې غریب ته رسوئ نو انشاءالله د حضور صلی الله علیه وسلم د حدیث مطابق هېڅوک به بیا غریب پاتې نشي. زمونږ به خپل هلې ځلې تاسو ته به پیغامونه در رسو. ستاسو دا دي یا په ډایرکټ طریقه د دې کورنۍ سره تاسو ډونیشن وکړئ، دوی سره مرسته وکړئ، لاس اخلاص وکړئ. کو په ډایرکټ طریقه نه نو په ان ډایرکټ طریقه باندې تاسو زمونږ د ایزي پیسه باندې څومره ډونیشن چې د دوی په حق کې کوئ یو روپۍ به دوی ته رسي. مخې ته تاسو ګوره چې دې وړو له موږ څومره شاپینګ کوو، څومره سامان اخلو، د دوی په مخ هغه خندا د لږ ټایم دپاره به موږ د راوستلو کوشش کوو. د الله نه دعا ده چې په دې کار کې موږ کامیاب شو. خو تاسو هم دا پیغام مخې ته وګورئ. هر وخت له غمو سره ملګری یم، هر وخت له غمو سره ما هیڅ وفادار خلق ونه لیدل، ما هیڅ وفادار خلق ونه لیدل، ما هیڅ وفادار خلق ونه لیدل. ځان سره یوازې ګرځېدلی یم. کوم بوټان واخلې؟ هر وخت له غمو سره ملګری یم. کله چې دنیا ته زه راغلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم، هر وخت له غمو سره ملګری یم. مینه مې یو چا سره له زړه تاسو ولیدل چې دې وړو له موږ د جمې دا لږ غونته شاپینګ وکړو. دومره څه نه دي، صرف د دوی به دومره وشي چې د جمې دا 2-3 میاشتې او پې لږې په اسانه تېره شي. دا په تن باندې بلوزونه، دا ښکلې جامې او دا ښکلې بوټان ستاسو د وجې دي. د دوی په مخ دا خندا د کوشش کوو چې د دوی نه هم تپوس وکړو چې د دوی په زړه باندې څه دي. تاسو د 3-4 روپو په رالیږلو باندې د دوی د زړه څومره روغوالی وشو. پیشو د ماماګانو ته څه دعا کوئ؟ الله دې خوشحاله کړي، الله دې جنت ورکړي. الله دې خوشحاله کړي. ته څه وایې پیشو؟ ته به څه ووایې؟ ماشاءالله موږ له چې کوم د جمې دا شاپینګ وکړو الله دې خوشحاله کړي او دې چې خدای جنت ته بوځي. نو الله دې وکړي چې موږ د خپل محنت لرې بوځو، د ډېر فیملیز د ډېر طلباو سره موږ د خپل پلیټ فارم نه سپورټ وکړو. دا زموږ هېڅ نه دي، صرف دومره ده چې د جمې دا سردي چې کومه ده دا پې لږه ښه تېره شي نو دا به انشاءالله ستاسو دپاره د جنت د ګټلو ذریعه جوړه شي. هر وخت له غمو سره ملګری یم، چا سره چې ما له زړه دوستي کړله، چا سره چې ما له زړه دوستي کړله. خو نن دوی روغ ورځ په څومره ښایسته بازارونو کې وګرځېده یا په ښایسته دوکانونو ته لاړل، خو واپسي ماښامي کې دی خپل کور ته ده، دې جونګړې ته ده. غربت ته ناچاري ده. د دوی دپاره موږ د جمې شاپینګ او د کور لږه خرچه وکړه. خو تاسو ته اپیل دا دی د دوی خپل پرسنل نمبر پکې مونږ ورکو. که د دوی سره په ډایرکټ طریقې سره د لاس امداد کولی شئ نو دوی سره رابطه وکړئ. که داسې نه نو زموږ سره تاسو دغه کولی شئ ډونیشن. ستاسو یو روپۍ به انشاءالله دغه شان فیملیز ته رسي کوم چې ناچاره دي. موږ به صرف شاپینګ کوو، د هغوی دپاره به د کور خرچه کوو، نور لاس امداد به ستاسو وي. ډېره مننه، همیشه دپاره خوشحاله اوسئ. دا واړه به د دې وړو زړه به تاسو ته دعاګانې